بالکل لکه مطلب د اوسېدو قابل نه دی. دا کور زه تقریبا په میاشت کې نه په 15 میاشتو کې زه دا کور نشم جوړولی. ټول مصروفوئ، زه په خپله مصروف وم. دوه ورځې ماته والله خو دې کور پته وه چې واټ از د پوزیشن اف دس هاوس. دې خوږو مې چې تاسو رالی او تاسو په خپله حالت ولیدو. نور باقاعده مطلب تاسو کو فرض کا ما تاسو ته په دروغ باندې خبره کولې نو ما به تاسو دلته چرته نه راوستی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د قمر الله خان قمر رور یم، نصر الله خان په خپل کور کې ولاړ یم. په کور کې کم کور چې زما رور په 43 سال سټرګل نه پس جوړ کړی و او زمونږ په دې حالیه سیلابونو کې د خلکو یو کور تباه شوی دی، کې چې ډېر کورونه تباه شوي، خو زمونږ په خپله 2 کوره مطلب دا چې خراب شوي دي. یو تاسو هغه کور ولیدو چې د هغې چاردیواري مکمل ختمه شوې وه او فرنیچر چې و نوی فرنیچر هغه مکمل طور پر ختم شوی و. بیا ما تاسو دې کور ته راوستی، تاسو په خپله دا پرشونه ولیدل. هغه پرشونه تاسو وینئ بالکل لکه مطلب د اوسېدو قابل نه دی. دا کور زه تقریبا په میاشت کې نه په 15 میاشتو کې زه دا کور نشم جوړولی. د هغې وجه دا ده چې 1 2 3 د 3 کمرو پرشونه، د یو برنډې فرش و، بیا د کچن و، بیا د هغې سره دلته واشرومونه او باترومونه دا جوړول دي. دا ډېر زیات ګران کار دی. زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چا چې زما سره په دې کې مرسته کړې ده. څوک چې دلته راغلي دي ما له ډاډ راکړی دی، زما سره څنګ په څنګ ولاړ دي. او داسې ملګري چې کم چونکې کامران به یې تاسو ټول مصروفوئ، زه په خپله مصروف وم. 2 ورځې ماته والله خو دې کور پته وه چې واټ از د پوزیشن اف دس هاوس، چې دې کور څه پوزیشن دی. ځکه چې زه په خپله په بشونۍ کې مصروف وم، بیا په قدرنګر کې، بیا د پیر بابا په بازار کې، بیا د پیر بابا په محله کې، بیا د پیر بابا جومات کې، بیا د پاچا کلي په بازار کې. دا ټول موږ کوشش دا کړې چې هایلایټ کړي مو دي. بیا مو د خپله محله هایلایټ کړې ده. ما چې همیشه دپاره د ټولې محلې خبره کړې ده. زمونږ په دې محله کې تقریبا 40-45 کور افیکټ شوي دي، خو زمونږ دا نقصان چې دی دا والله نور نقصانونه مې ولیدل دا ډېر زیات مطلب معمولي ښکاره شو، خو بیا هم زمونږ دپاره یو لوی نقصان دی. زه مرسته کوم د ټولو ملګرو چې راځي او زموږ سره دلته مینه کړي. او ستا کامران بهی ستاسو ډېره زیاته مهرباني، زموږ کشر ومې او ما ته خو ډېر زیات نږدې خوږ ومې چې تاسو رالی او تاسو په خپله حالت ولیدو. نور باقاعده مطلب تاسو کو فرض کا ما تاسو ته په دروغ باندې خبره کولې نو ما به تاسو دلته چرته نه راوستی. تاسو د کور حالت ولیدو، خلکو ته هم ښکاره کولی شئ. به هغه خلکو په نظر کې چې زمونږ هم نقصان شوی په دې سیلاب کې، د نورو خلکو سره زمونږ هم نقصان شوی دی. موږ نورو خلکو سره مرسته هم کوو او د نورو خلکو نه هم دا توقع ساتو چې زموږ سره لږه مرسته وکړي. اوس په دې کې په دې کې زما ورندار اوسېدله، ورندار به زما اوسېدله په دې کور کې. اوس په دې کور کې اوسېدی نه شي ځکه د هغې سره سایکولوجیکلي ډېره زیاته خرابه شوې ده او سایکولوجیکلي یو مسله ورته راغلې ده. نو په دې کې نه یوازې اوسېدی شي او نه دا د یوازې اوسېدو دغه دی. زمونږ دا بل کور یو خس موږ برابر کو په ایمرجنسي بیسز باندې. په ایمرجنسي بیسز باندې موږ یو خس برابر کو چې موږ پکې اوسېږو. په خپل ورندار له چونکې زموږ په فیملي غټه ده نو خپل ورندار له مالته په کرایه باندې کور اخیستی دی. اب د کرایه کور ته شفټ کېږي او چې دا کور ولا برابر کړم بیا به یې دلته راولم.